یو ورځې ما ته یو ښځه یو میړه راغلل مشهد کې. ما ته یې هغه موږ غواړو څه شیعه شو مسلمان شو کلمه رانه زده کړه. ما پوښتنه ونه وکړه کوم ځای ولی یو. ما ته دی مو جرمني ولی یو انګریزانو. ما ورته وویل ویلې شیعه کې وی وجه یې څه دی؟ ما ته عجیبه خبره وکړله. ما ته دی هغه مو عیسیان یو، مو ښه دولتمن یو، څه یې پیسو کمه نشته دی، خو شیعه کېږو ځکه عقیدې سره باور سره څه ما بچي دي. یوه بچی مو وه یوې واقعې کې هغه پښتۍ ماتې شولې، پښتۍ هډوکي یې مات شول. مو څه کله ډاکټرانو ته وښیل هغه هغه اپریشن هغوی تجویز کو خدای ورکړي ولسه دې اپریشن که کېږي دې اپریشن کې دې مرګ خطر دی ډېره زیات. بچي لږ امکانات یې ډېر کړي. موږ ډېر وخت سواله خوښي کې موږ له څه نه کوم اپریشن کې څه مرګ خطره وي دې نه بهتره دی څه خونې کې مړه شي ښه دی. موږ دوباره خونې ته راوستله. خونې کې وه ایمو معاملات کې وه مؤمنه وسیده یوه شیعه ښځه وه. بیبي نه به خلکو ورته ویله. هغه بیبي وه زما لور سره ناسته وه. زما لور ډېر تکلیف کې وه، ژړا حالت کې. د بیبي ته یې چې بیبي ما سره پیسو کمای نشته دی، موږ ډېرې پیسې جمع کړي دي، ما سره 20 میلیونه جرمني والا روپۍ پیسې راسره دي، خو که څوک درته معلوم وي زه دا ټولې 20 میلیونه ورکولی شم، خو ما علاج وکړي، ما اپریشن وکړي. بیبي ورته وویل څه دا بیبي سیده هم وه، د اهل بیت منونکې وه، شیعه وه. هغه ورته ویل څه ما ته یوه ډاکټره یوه طبیبه معلومه دی، هغه یې ته علاج کولی شي، هغه شفا ډېر کولی شي. څه فوراً د دغه جلدیانې څه دا ټولې پیسې ډېرې کړه، خو صرف دا یې څه ما ته شفا راکړي. بیبي ته ورته وایي څه هغه ته پیسو ضرورت نشته دی، زه تانه زه پیسې واخلم. هغه د مو رسول الله لور وه، بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها نامه یې دی. هغه هم اخري ټایم کې د پښتیو هډوکي شهید شوي وو. ما ته به ډېره معافي کوئ حضرت، ما ته به ډېره معافي کوئ. هغه ډېرې کامې شپې وکړلې دنیا کې، مرو پهلوی شکسته وجود سره ډېرې کامې شپې وکړلې. که چېرې ورمنې ته ته پهلوی شکسته کسان ویر کې غږ ورته وکړي او پهلوی شکسته وله ورمنې زهرا ضروري تا مدد کولی شي. چې کله دغه جملې مو ختمې شولې مو سترګو نه اوښکې روانې وې، هغې سترګې نه اوښکو روانې وې. هغه فوراً فریاد شروع کړ یا فاطمه زهرا او د پهلوی شکسته مالکې بیبي او پهلوی شکسته سره شهید دنیا نه شهید بیبي چې دا جملې کولې. ما فریاد شروع کړلې و کونج کې کېناستلم، مور ته یې پاته ولګېده، مور یا ژړا شروع کړله. زه ونه کوټې نه بهر ووتلم، څو منټه تېر شول، عامه څامه یې کمرې نه غږ وکړلو بیبي چېرته یې لکه بیډې سره وشو. زه بیړې بیړې سره کمرې ته راننوتلم، قسم هغه بچی کوڅېدلي دی ویلوړه دی. ما ته دی بیبي ما ته خو ورمنې شفا راکړله. ما ورته وویل څنګه شفا یې ډېر کړله؟ څه ومه لیدله کمرې ته یوه تورو بوګرو کې ورمنه رانوتله. پهلوی شکسته باندې لاس یخې و. ما ته ویل څه بچی دا راته وایي چېرته دته ډېر تکلیف دی. ما ورته وویل چې ما پښتۍ ولا هډوکي مات شوي دي، ما هډوکو باندې لاس تېر کړلو. ما ته دې څه شفا څېږه. هغه عالم ته یې دا کیسه ناقل کړله چې زه هغې بیبي وه چې نه نن راغلي یم، زه شیعه شم مسلمانه شم. ویلې چې ما لور ته یې نجات مېر کړی دی. ازادانو تاسو وژړېدلو، خدای تاسو یې برکت کېږدوه. خو خیر دی که یې بیبي متان کې ډېر وژړوې حق لروي. ویلې چې دغو شپو ورځو کې حسنین ډېر جوړېدلي دي، ولیا بیبي ډېره جوړېدلې دی. وړوکی حسین څه تاسو نه ډېر ګران دی، وړوکی حسین مور ته ډېر جوړېدلی دی. یو عالم دی یایي کې ورمنې زهرا مدام وکړلو
مدام خاتم شولو خالق پوڅېدلو کونج کې یو کاس ډېر کلاکه جوړېدلو نه پڅېدلو ژړا یې نه کرېدله ما زه حیران شولم ویرغللم ما ورته وویلم مومنه ټول خلک پوڅېدل مدام ختم شولو ته ولې نه پڅېږې ته ولې ژړا نه کرلی ما ته دې هغه ما ته ډېره موافقه وه زه ډاکټر یم زه په ډاکټرۍ ډېر ښه پوهېږم تا ډېرې کال مې جملې وکړلې تا وویله چې ورمنې د پهلوی شکستا سره یې زندګي کوله زه به دا ته مې ورمنې پختې ماتې شوې وې ما ته ډېره موافقه وایي ما دا جملې وکړلې یوه کاس که چیرې پختې والا هډوکي مات شي هر یو هډوکی مات شي خیر د انسان که پوڅېږي مزال که این تکلیف ته میلویږي اما که یې پختې والا هډوکي انسان مات شي انسان څه سیلي وي خلیا تکلیفو ته میلویږي انسان سیلي وي او څه نشي خستلی هغه ډاکټر دی زه حیران یم ورمنې پنځه اویا ورځې پختې والا ماتو هډوکو سره څنګه زندګي وکړله ما ته اوس پاته ولګېدله څه ورمنې ویلې چپیلو څه تسبیح لویستلې ما ته اوس پاته ولګېدله څه ورمنې ویلې دیواله ته لسونه لګول حضرتانو یو عالم دی یایي که ورمنې زخمو پختنه کوئ علم دی لست ادری خبر المسمار سل صدرها خزانة الاسرار کچیرې ورمنې پهلوی شکستا پختنې کوئ ای ورمنې هغې سینې نه یې وکړئ چې هغې کې رزونه ورکېږي الباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء هغه عالم مجتهد یی که ورمنې زخمو پختنه کوئ دیوالنه یې وکړئ هغه ورنه یې وکړئ څه کوم وره و دیواله مانځه ورمنه واقع بیا ورو دیواله مانځه ورمنه پرېوتله بیا ورمنې نه کومه وینه تاله شوله هغې وینې نه بیا پښتنه وکړئ غاږ یې وکړلو فضا مورې چېرته یې لږه ما و چاته که ما شکم کې محسن شهید شولو حضرتانو ما ته ډېره موافق یوه جمله درته کوم یوه جمله درته کوم هغه عالم داسې یایي زه هغه وره کې میخونه ګارم شول هغو میخونو د ورمنې بدن زیارات وکړلو که چیرې ورمنې زخمو پښتنه کوئ بیا هغو ګرمو میخونو نه وکوئ کوم ګارو میخونه یې ورمنې بدن باندې راغلل ورمنې بدن زیارات یې وکړلو ورمنې پهلو شکستا شول وزرارو ورمنه ورېځې نه بله ورېسته کمزوري کېدله د حده پورې زه ورمنې په مزال کولو دیواله ته بې لاس لګول وزرارو مغه کمزوري بدن څه به کله کله رسول الله زیارات ته لاړله کابر ته به لاړله عزادارو کابر نه به ودرېدله وړه وړه حسنین به ځان سره بدلي وو کومه بیبي وي عزادارو مور وي وړه وړې بچي وي ځان ته یې مارک سوال کله نه کوي عزادارو ځان سره به وړه وړه حسنین بدلي وو لسونه به آس کړل حسنینو ته به ویله ما وړو وړو زمنو لږ لسونه خو آس کو زه یوه دعا یم تاسو امین وایئ ورمنې به دعا دا وکړله اللهم عجل وفاتي سریعا پروردګاره ورمنې زهرا مرګ باندې یوه شګیړه وکړي کمزوري شوله چې یوه ورځې مولا خونې ته راغللو ماښام لمانځه باندې ورمنه ولیدله په ناست یې لمونځ کوي ورمنه د پڅېدای نه شي عزادارو چېرته اهل بیتو په ناست یې لمنځونه نه دي کړي دوه ځایه یې په ناست یې لمنځونه کړي دي یو یې مور زهرا و اخري شپې په ناست یې لمنځونه کول یو یې لور ولیا و شامي غریبان کې یې لمنځونه په ناست یې وکړل یو یې لور ډېره ستړې شوې وه یو یې مور ډېر دنیا تکلیفونه لیدلي وه عزادارو چې کله مولا جومات ته سبې لاړلو ورېځې مسجد نه واپس راغللو عجیبه حالات یې ولیدلو ورمنه پڅېدلي دي حسنین یې لمبولي دي نوي نوي جامې یې پغستولي دي خونې ټوله خوارۍ یې کړي دي مړۍ یې پخلي دي عزادارو مولا حیران شولو ورمنه بېګا پڅېدای نه شوله نن یې خونې خوارۍ ویلې کړي دي بیړې بیړې سه ورمنې حجرې ته مولا راغللو غاږ یې پې وکړلو رسول الله لوري نن ویلې پڅېدلي بېګا خو د لمونځ نه شو کولی غاږ یې وکړلو یا ابوالحسن او ابوالحسن لږ نږدې راشه لږ ما سره څانګ ته کښېنه عزادارو څه کله مولا څانګ ته ورسه کښېنستلو ای څه ورمنه چېرته خندا یې نه وکړې ورمنه په ژړو دی علیا په ژړو دی عجیبه نقشه دی ای ورمنې سار یې راواخیستلو خپلو سونګانو باندې یې کېږدولو علي دا جوړي ورمنه دا جوړي عزادارو ورمنې اول ایوه
یوه پوښتنه علي نه وکړله، دا راته وایه یو ابوالحسن ورمنې زهرا نه خو چېرته خفه نه وې شوې، ورمنې زهرا نه خو چېرته خفه نه وې شوې یا علي، ما خو چېرته خفه نه وې کړې یا علي. ته کله دا جمله یې ورته وکړله، مولا د ورته وایي ورمنې زهرا ایمو زړه د وسولو، دا جمله د ویلې وکړله، علي بیا زهرا نه خفه شي. کله دا جمله یې ورته وکړله، ورمنه په خوندا شوله، ورمنې مسکه شوله. هېڅ اول وار اوس ورمنه زندګۍ کې خوندا یې وکړلو. هغه نه بعد ورمنې دوه درې وصیتونه ورته وکړل، ورته یې د یا علي دوه درې وصیتونه درته کوم، ما ته که چېرې وصل و کفن رنګوې ما ته شپې راکړه، ما شپې دفن کړه. یا علي دویم وصیت مې دا دی، دویم وصیت مې دا دی، ما ته وړه وړه بچي پرېږدول، ما ته وړه وړه یتیمان پرېږدول، ما ته وړوکی حسین پرېږدولو. ایما وړو زمنو باندې ډېر پام کوه، ایما وړوکي حسین باندې ډېر پام کوه. کله کله مو وړوکي حسین ته کېږي بیا شپې خپله پاڅېږه وبه ویر کوه. اخري وصیت یې دا ورته وکړلو، یا ابوالحسن زه څه کله دفن شوم ما جنازه دفن کې، کله کله یې ما قبر ته رڅه لګي، ما قبر باندې سلام یا علي. ورمنه به ډېره تنګه شوې وي، ورمنې به ډېر زړه درپسې خوږېږي. عزادارو څه کله یې دا وصیتونه وکړل، مولا ډېر مظلوم دی. مولا دا شوړي ابوالحسن دوه وصیتونه ورته وکړل، ورته یې ورمنې تا خو ما ته وصیتونه وکړل، خو د علي دوه وصیتونه واوره. ورته یې د ورمنې کچې ته امت نه خفه شوي شکایت د پیغمبر ته کولو پام کوه، علي شکایت ونه کړي. ژړا نه به نه ستړی کېږي عزادارو، ژړا نه به ځکه نه ستړی کېږي. زهرا بیبي شهادت سه بیبي زینب ډېره جوړېدلې وه. عزادارو ژړا نه به ځکه نه ستړی کېږي چې ورمنې شهادت سره وړوکی حسین ډېر جوړېدلی و. د ورمنې یو بل وصیت مې دا دی، زه به قبر ته ډېر شم سلام به در باندې وایم، خو ورمنې علي خو به ډېر زړه تنګ شوی وي. علي ته سلام در باندې وایي، ورمنې خپله بیا جواب راکوه، بیا ما سلام جواب خپله خله. عزادارو ورمنه دنیا نه شهیده لاړله، ورمنه څه کله شهیده دنیا نه لاړله، وصل یې ورکولو کائناتو کې ټولو نه صابره هستي هغه د علي هستي دی، هغه علي المرتضی دی، هغه مولای کائنات دی. عزادارو اسما بیبي نه روایت دی، چې اسما بیبي اوبه چولې مولا وصل ورکولو، خو مولا یې وصیت ورته کړی و، اسما بیبي پام کوه که یې ورمنې جنازې مې د ژړا راغلله، کلکه ونه ژړې، ډېرې ارامې سره ژړه، ډېره ورو ژړه. ویلې چې ما ته به هر وړه حسنین ولاړ دي، ما ته وړه لور زینب پاتې شوي دی. عزادارو مولا څه کله غسل ورکولو، اسما بیبي اوبه چولې، امه د کائناتو صابر مولا غسل له لاسونه ونیولل، دیوله ته یې مخ واړولو، علي کلاکه په ژړا شولو، علي په ټایو کوکو شولو. څه کله علي په ژړا شولو، اسما بیبي پوښتنه ورنه وکړه، یا ابوالحسن تا خو مانې په بندي لګولې وه، یا ابوالحسن تا خو ما ته ویله څه کلاکه به نه ژړې، اوس ویلې بس بې صبره شولې، یا علي اوس ته ویلې صبر پرېږدولو. ورته یې د اسما بیبي مانې ملامت ونه کړي، مانه خو ورمنې خپل پهلو یې شکسته زخم پټ کړی و، ما ته یې ورمنې زخم پاته اوس ولګېدله، څه ورمنه پهلو یې شکسته څه دنیا نه لاړه دی. عزادارو ورمنه دنیا نه شهیده لاړله. کله یې جنازه تیاره شوله، اخري جمله درته کوم عزادارو، کله یې ورمنې جنازه تیاره شوله، مولا غږونه وکړل خلخانې ته بچی راشوی، مور سم رسخطي وکوي، اخري دیدان یې وکوي. عزادارو هر یو بچی بېله ورمنې ته راغللو، خو اخري کې څه کله مولا سترګې وغړولې، وړوکی غریب حسین یې ولیدلو، دروازې کې ولاړ دی، مور ته د نر نه وځي، غږ یې په وکړلو، ما وړه زویه حسینه، ما بېګسه زویه حسینه، مور سره رسخطي ویلې نه کوي، ټوله خلخانه رانوتله. ورته یې د بابا علي دا راته وایه، امام مور مریم نه کامه نه دی، زه عیسی نه کام نه یم. مریم بیبي کفن ګانډې خلاصې کړلې، زوی ته یې غږ وکړلو، زوی ورته راغللو، څو پورې مور زهرا کفن نه ګانډې خلاصې نه وي کړي، څو پورې غږ راته کړی نه وي، وره پورې مور ته نه وې ځم. عزادارو یې چې ورمنې زهرا کفن ګانډې خلاصې شولې، غږ یې ورته وکړلو، ما کربلا غریبه زویه حسینه،
ما ډیره بېکاسه زویه حسینه ما جنازې ته راشه عزادارو وړوکي حسین مور باندې ځان وغورځولو ټوله خپل پناه یې په ژړا کړله ایسه عرش کې ملایکې وجوړولې عرش یې ولرزولو جبریل نازل شو ورته یې د یا ابوالحسن وړوکی حسین مور نه بېلګه داسې نه وي چې کائناتو کې زلزله راشي یو فریاد وکړئ